نن مې چې کوم پوزیشن دی په 2012 کې مې چې کوم جیداد و نن مې اکه جیداد کومه دیره مې چې جوړه کړې ده هغه دیره مې ده چې کومې د حکومت له مخکې جوړه کړې ده اکه ګاډه مې دی چې کوم ګاډه مې په د الیکشن د مخکې د 2013 الیکشن د مخکې اخیسته یو مرلز مکه ما په دې ټول خپل دور کې نه راغسته ستاسو خیال چې دا دوره حالات روانو که ما دا کړی وی نو چې دوی زموږ خلاف هر څه کوله نو دا به راباندې نو کړي یو مرلز مکه زه په چیلنج باندې وم هغه یو ماشوم دی دلته الیکشن ته ولاړ دی نو هغه چېرته خبره کړې وه یاره دی په جنډه بوکو کې ځمکې اخیستې دي او ډېرې زیاتې نو زه تاسو ته اعلان کوم ټولو خلکو ته که چېرته زما ځمکه چا ومونته که نه هغه د هغه ده چې چا ومونته روډونه ورته جوړ کړي دي ما چې چا ومونته بس د هغه ده وروره زه اوس خپلې خبرې له راځم ما عمران خان سره د ژوند یو لوی ټیم تیر کو خدای عزت راکړو تاسو سره ملګرتیا وکړه یو دې ته ورسولم خو عمران خان یو غټ پټکی راکړ او د هغې په وجه مې دا سکیمونه دا فنډونه که دا زه په دغه عهده باندې نه ویلم دا کولی شو خو دا عمران خان را باندې سود وکړه که نه او تاسو ته پته ده پرون ما خبردام کړی چې زه عمران خان صدر پاکستان جوړولم 3 ځلې راغوښتی یم 3 ځلې راغوښتی یم چې صدر جوړ شه ما یې د صدر نه جوړېږم ځکه چې زه به د عوامو نه لرې شم بیا به زما رابطه نه وي ورسره سپیکر جوړ شم سکیمونه مې راړل فنډونه مې راړل دا ځله مې د صوبې په چې کوم لیډینګ اهم ځلي د هغې کې راوسته مقابله کې هغه مقابله کې مې راوسته که نه او ستاسو کلی لکه زه چې یاد کوم نو کنډې کفرې نور تاسو ته خپله معلوم دی چې څه حال وه او دلته ماته چې کوم مینه میلاو شو نو ما یاره دې سلیم خان سره به زه پښتو کوم او کم از کم چې دا څنګه نو ما په شوق باندې ما به کتل چې کوم څیز پاتې دی لکه ستاسو ګیس چې دی دا 40 کیلومیټر شی 84 کیلومیټر ستاسو قریبا ګیس منظور کړی دی او زما خرج 36 کیلومیټر شی نور پاتې دی 65 پاتې نور پاتې دی روډونه ما چې یو روډ پاتې نشي نو وروره دا په دې وجه چې عمران خان اوس عمران خان سخت تکلیف کې دی په جیل کې دی زه قومي اسمبلۍ سپیکر پاتې شوم صوبې سپیکر پاتې شوم په غټو دو پاتې شوم قسم دی که دا دوی راته څه ښکارېږي خو اوس ګوره زه عمران خان سره پښتو کوم پښتو ما سره ملګرتیا کړې ده ما له عزت را کړی دی که ما له عزت را کړی خو تاسو له عزت در کړی دی که نه دا هر څه وروره دا زموږ الیکشن نه دی دا زموږ پښتو ده دا زموږ جهاد دی زه صرف دې له نیم راغلی چې تاسو نه وټ غواړم زه ډېر شکریا ادا کوم ستاسو ټول ټبر خو زه اسلام خان نن د دې ځای نه اسلام خان هر مشر کشر هر مور خور ته میسج ورکوم چې دا جنگ د ازادۍ جنگ دی دا جنگ دا زمونږ د غلامۍ نه د نجات جنگ دی دا جنگ د عمران خان سره د ملګرتیا جنگ دی د پښتو جنگ دی په دې پښتو کې به راسره ټول د اسلام خان بچې ښځه او نر مشر او کشر هر سړی پاسي چې موږ عمران خان ته وښو چې موږ پښتانه یو موږ تا سره پښتو کوو پاسۍ به راسره که نه پښتو به راسره کوئ کمپین به خپله کوئ وروره زه دا تپوس کوم چې د نورونه لکه اوس نواز شریف ته چې نواز شریف له ووټ ورکوې په څه به ورکوې اخر ولې لکه ولې به ووټ ورکوې د کارخانې مراتې تا نه واغېستل غازي برو ته اوبې تا نه واغېستې او یو کار دی وایي لکه ایون دا چې شهباز شریف 14 میاشتې وزیر اعظم پاتې شو 14 میاشتې که نه نو هغه څه کومه فارموله ده چې هغه فارموله به راړي او هغه نواز شریف به هغه فارموله استعمالوي د ملک مخکې بیایي دغه وزیر خزانه څوک و اسحاق ډار وکړو نو او اوس به د وزیر خزانه څوک اسحاق ډار به نو وزیر خزانه صاحب هغه وخت کې چې نه پوهېده اوس به پوه شي هغه وخت کې ولې چل نه ورته اوس به ولې چل ورشي هغه وخت کې ککو اوس به کوکا شي وروره دا ملک تاسو دې حال ته رسولی دا چې کوم سچویشن دی موږ نن یو دغه ورکړی دی د بجلۍ قیمتونه کم ځای ته ورسېدل د اوړو د چینۍ د غوړي د پټرول د ګیس کم ځای ته ورسېدل څوک ذمهدار دي دی که موږ ته وایي نو زموږ په وخت کې څه او دوی په وخت کې څه دي دومره وخت خو نه دی شوی که نه 2 کاله شوي دي کم قیامت پرېوته چې هر څه پیسې هم ختمې شوې کاروبار هم ودرېده روزګار هم ودرېده خلک بېکوره شو او خلک د صحت کارډ نه محرومه شو تاسو له سرو لیو تحفه وه که نه وه 10 لاک روپۍ په جیب کې پرتې وي نو هغه 10 لاک روپۍ د چا واغست پی ډي ایم واغستې که نه دوی غلو اغستې دي که هلکه زه به دا ومنمه چې ته ډي پي او ډي آی جي یا
डी सी کمشنر یا چیف سیکرټري یا سیکرټر د هغې مراعات ختم کا هغه ته خو د سهولت ملاو دی خو که هر چېرته ځي نو هغه ته مفت علاج ملاویږي خو په ړومبي ځل باندې عوامو ته یو سهولت ملاو شوی و هغه سهولت یې تاسو واخیسته انشاءالله دا مو دا وعده ده چې څنګه زموږ حکومت راشي نو بیا به صحت کارت بحال کوو انشاءالله تعالی تاسو دی ته ووایئ وروره دا الیکشن چې دی دا د الیکشن د ازادۍ الیکشن دی دا د پښتو الیکشن دی دا د پت الیکشن دی صوابۍ د تحریک انصاف ده او تحریک انصاف د صوابۍ دی صوابۍ ته خو په لومړي ځل چېرته عہده میلاو شوې ده ټول عمر به مو ووټ ورکړه او چېرته عشر زکات پې درکړو که نه ده عشر زکات ته خو سوای څه نه دي درکړي که نه عشر زکات به منسټر او هغه بیا ټول هسته به پسې ګرځېدي او هغه به دلته دغه موږ به دا ځوانانو به ټول عمر دا وایي چې موږ د تا نظار چا موږ په تا قربان چا تو اشاره وکړه او تاڼې تاڼې او رزلټ به سو مشري به بیا هلته د چارسدې خانانو او د مردان نوابانو کولې که نه ده او زه بل تپوس کوم تاسو نه مولانا صاحب په کوم حکومت کې نه پاتې شوی داسې حکومت شته اوس هم په دې حکومت کې دی که نه ګورنر دی که نه دی نو دا راته ووایي چې لکه دی اخر زه خپله کنفیوز یم چې دی تاسو ته وایي څه ګوره عمران خان یو خبره کړې ده او د هغې په وجه جیل کې دی صرف دا خبره کړې ده چې زه په خپله خاوره باندې خپل اختیار غواړم زه په خپله خاوره باندې خپلې فیصلې کول غواړم زه یو آزاد غلام نه یم یو آزاد قوم یم ځکه چې څه وخت امریکې د افغانستان نه د وتو فیصله وکړه نو لومبۍ مطالبه یې د پاکستان نه وکړه چې باید تاسو اډې راکوئ عمران خان وی چې ایبسلوټلی ناٹ اډې نشم درکولی اډې نشم درکولی اډې نشم درکولی او ځکه چې دې 40 سال چې په افغانستان کې کم جنګ وشو د هغې موږ ته کم خیر ملاو شو څه خیر ملاو شوی دی بم دماکي خودکش انتها پسندي بتخوري او د هغې په وجه بدامني او د بدامنۍ په وجه روزګار تباه برباد څوک به هغه ځای کې کاروبار کوي چې هلته هغه بتخوري ټلیفون کالونه ورته راځي بم دماکي هلته څوک انویسټمنټ کوي زموږ پښتانه خو ټول لړل یا پنجاب ته یا دوبۍ ته یا بهر ځکه زموږ مین زموږ خو اکانومي زموږ خو کاروبار چلیږي نو هله به چلیږي چې کله افغانستان ته یا سنټرل ایشیا ته یا دې ملکونو ته زموږ ایکسیز وشي نو هغې خو نه ختم کړو څه حالات روا دي هلته موږ دا وایو چې موږ امن غواړو موږ په یو ملک په جنګونو کې نورې ساه اخیستل نه غواړو موږ په خپل ملک کې امن غواړو موږ په خپل ملک کې روزګار غواړو موږ په خپلو بچو له ښه تعلیم غواړو موږ خپل بچو له ښه صحت سهولیات غواړو موږ خپل بچو له چې دی نو غواړو چې هغوی ته په دې معاشره کې د امن او د سکون ژوند میلاو شي دا زموږ میشن دی او عمران خان ګوره ودرېدلی دی او دکه خبره یې کړې ده او ځکه امریکې عمران خان حکومت ختم کړی د امریکې د عمران خان حکومت چا ختم دی ختم کړی څه چېرته تاسو د پاکستان په تاریخ کې کتلي چې یو منتخب وزیر اعظم باندې عدم اعتماد کامیاب شوی دی چېرته نه شي په لومړي ځل باندې عدم اعتماد کامیاب شو ځکه چې هلته نه ټول سیسټم روان و او زموږ خلک خو د خدای نه نه یېرېږي زموږ خلک خو خدای ته سجده نه کوي او امریکې ته سجده کوي وروره د دې غلامۍ نه د ازادۍ دپاره د دې علاقې د ترقۍ دپاره د خوشحالۍ دپاره او د پښتو دپاره به تاسو موږ سره ودرېږئ